دا زبان زما او دستا پخله کی دا د زړه او د ذهن ترجمان دی چې ما او دستا په زړه کې څه راځي دا هغې اظهار کیږي په ژبه باندې او زما او دستا په ذهن کې چې څه راځي دا هغې اظهارم کیږي په ژبه باندې دا خبر ډېرې ناشنا ناشنا خبرې ورته کوم تاسو غوږ ورته کېدی خدای پاک دې مؤثر کا نو ژبه دا د زړه او د ذهن دپاره ترجمان ده ډېر کرتی داسې وشي ډېر کرتی چې عمدغې زبان د وجې نه دشمنی په دوستۍ باندې بدل شي او ډیر کرتی داسې وشي چې عمدغې زبان د وجې نه دوستی دا په دشمنۍ باندې بدل شي حالانکه زبان همغه زبان دی د غوښې یو ټوکړه ده او زه به دا ووایم چې یو عظیم نعمت دی د الله تعالی ډیر لوی اماغه زبان دی صرف د ستا د الفاظو انتخاب او چناو په هغې باندې صحیح پکار دی نو چې صحیح انتخاب د الفاظو وشي او صحیح چناو د الفاظو په زبان باندې وشي او په ذهن او په زړه کې یو خبره ښه خبره وي او د هغې اظهار په زبان باندې ښه وشي د هغې ډېر ښه تاثیر دی د هغې ډېر برکت دی او ډیر کرتی یا غټی غټی دشمنی په دوستانه او په اتفاق باندې بدلی کړي تاسو کتلی دي او چې کله دغه د غوښې دا ټوکړه چې د دو شونډو د دوه دیشو غاښونو په منځ کې الله تعالی په حفاظت کې بنده پیدا کړې ده چې غلطه استعمال شي او د الفاظو انتخاب او چناو صحیح ونشي د موقع په مناسبت باندې نو ډیر کرته داسې وشي چې دا زبان الفاظ را بهر کا او دا غې نه ډیر لوی غم جوړ شي او اغشتا تعلق او دوستانه دا په بے اتفاقی الله د مکه او په دشمنی کې بدل شي